بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انتہائی واجب الاحترام حضرات، زما دغه پیغام د وادي کلام غیور مسلمانانو ته خاص کر او بیا عام د ټول امت مسلمه په نامه باندې ده چې یقینا په دې دور کې علماء کرامو ته باید دا پکار دی چې د اختلافاتو دغه فضا دا ختم کی او دغه اختلافات دی د اتحاد باندې بدل کی، د نفرت دغه ماحول دی ختم کی، د مینې محبت او د اخوت دغه فضا دا دی قائم کړی شي. یقینا بهشک تاسو به کتلی وي چې ما به هم ډیرې مناظرې کړې وي، لیکن په دې دور کې زه د امت مسلمه د وحدت او د یو کېدلو قائل یما او د واړه واړه خبرو باندې د اختلاف دغه فضا ګرمول د دې قائل نه یم، ځکه چې عالم هغې ته ویلی کېږي چې هغه د معاشرې مناسبت سره هغه عمل وکړي. داسې نه ده چې ته په هر حال کې د مناظره کوي، داسې نه ده چې د امت د یو کېدو اشد ضرورت وي او ته بیا هم د امت د ټوکړې ټوکړې کولو په کوشش کې لګیا وي. دا د عالم شان سره مناسب نه ده. خلاصه د خبرو ده چې کله انسان تږی شي پکار ده چې دغه انسان دی اوبه وڅکي، کله چې انسان ته لوږه راشي پکار ده چې دی روټۍ وخوري، نه کې دی اوبه وڅکي. هم دقه شانتې په امت مسلمه باندې مختلف حالات او کیفیات راځي. بعضې دور داسې وي چې هغې کې مناظره کول د امت د مفاد او د فایدې سبب ګرځي. بعضې دور داسې وي چې په منبر باندې اختلافي مسائل بیانولو سره اسلام ته فایده رسیږي، لیکن بعض زمانه او دور او وخت هغه داسې وي چې په هغه کې که د اختلاف دغه میدان ګرم کړی شي نو امت مسلمه ته به نقصان رسیږي. نو باید چې د عالم دپاره اهم ضروري دا ده چې هغه د معاشرې د مناسبت سره دغه روزمره دغه مسائل دا بیان کی. او یقینا په دې دور کې د امت یو کېدل، د امت وحدت، د امت مابین کې اتحاد او اتفاق دا اشد ضرورت دی. لیکن زمونږ وادي کلام کې بعض ناپوهه مولیان دی، بې علمه مولیان دی چې هغې ټول عمر د خپل علاقې نه ښکته تیر کړی وي، لیکن هغه عمر یې ضایع کړی وي، کتابي دنیا نه خبر نه وي، علمي اسرارو پر رموز باندې هغې پوهیږي نه. نو له دې وجې نه هغې په نه خبره باندې بل ته مشرک، بل ته کافر، بل ته بدعتي دا قسم الفاظ استعمالوي. و زمونږ د وادي کلام یو مشر، یو ستر عالم الدین، د تبلیغیانو رهنما، د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا محبوب الهی صاحب چې ټول وادي کلام والا خلک هغه پیژني چې څومره باعزت، با اخلاق، با کردار یو بهترین انسان دی. هغه د امت د رهنمایي دپاره، د عوامو د تزکیه نفس دپاره، د عوامو د زړونو نه د ګناهونو دغه زنګ لرې کولو دپاره هغه خپل تصوف په دغه لاره کې د ذکر دغه مجلس انعقاد کوي. نو یقیني خبره ده چې کله یو انسان اخلاص سره کار شروع کی او دا خلک مجموع ورته راغونډ شي نو حاسدین خو ډیر زیات وي، نو بعضې مولیان د حسد په بنیاد باندې په هغه باندې رد کوي. هغې کې بعض زمونږ معزز او ډیر قدرمن مشر چې د پنجپریانو مشر دی او د عمر په اعتبار سره زمونږ هم مشر دی، مونږ ورته د قدر او د عزت او د احترام په نظر باندې ګورو. د پنجپریانو کوم عالم چې دی هغه په منبر باندې ختلی دی او په چغې او نارې شروع کړی چې دا ذکر بالجهر دا خو بدعت دی. نو اول مولوي صاحب محترمه تا نه پوښتنه کومه، آیا ته په بدعت باندې پوهیږي؟ که دا ذکر بالجهر بدعت شي، ستا دغه منبر ته ختل او په دغه لاؤډ سپیکر کې تقریر کول دا هم بدعت دی. رسول الله مبارک علیه السلام کوم ځای کې په لاؤډ سپیکر باندې تقریر کړی و؟ او ستا عقیده او نظریه دا ده چې ته په لاؤډ سپیکر باندې تقریر کوي، دی باندې درته اجر ملاویږي، او هر هغه شی چې هغې باندې د اجر تمه وي
او هغه رسول الله مبارک نوی کړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت نوی، ستاسو په نظر کې هغه بدعت دی، نو ستا دا تقریر کول خو هم بدعت دی. دا کم سبق چې تا په مدرسه کې ویلې دا اته کاله کم صحابي د رسول الله مبارک علیه السلام په دې طریقه سره سبق ویلیو، نو که ستا دغه خبره ومنلی شي چې یار دا کار رسول الله نه ده کړی، دا بدعت دی، نو ستا خو ته خو سراسر د بدعتو نه ډکي. بهرحال مونږ دا هم نه وایو چې دا ذکر بالجار د صحابو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه دی، بلکې زمونږ دعوه دا ده چې دا ذکر بالجهر دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی، هم د صحابه کرامو نه ثابت دی، هم د تابعینو نه ثابت دی، هم د تبع تابعینو نه ثابت دی، هم د اسلاف او د اکابرینو نه ثابت دی. لیکن کاش که تاسو دغه مدرسه کې څه کتابونه مطالعه کړي وي. وس که ته دا خبره کوي چې ذکر بالجهر بدعت دی، نو دا خو واضح خبره ده چې باید په دې باندې غور وکړی شي چې تا د علامه آلوسی رحمه الله تفسیر روح المعانی هغه د شرط مطالعه کړې نه ده. پر روح المعانی کې علامه آلوسی رحمه الله د ذکر بالجهر تفصیل سره وضاحت کوي او بیا دا خبره ثابتوي چې ذکر بالجهر دا افضل دی، دا مستحب دی، دا بهتر دی، حتی چې د امام شافعی رحمه الله مذهب دا دی چې ذکر بالجهر دا د قلار ذکر نه بهتر او افضل دی. دین علاوه د علامه قاضی ثناء الله پانیپتی الحنفی رحمه الله د هغې تفسیر کته وګوري، تفسیری مظهری، هغې واضح طور باندې لیکلی دا چې ذکر بالجهر دا بالکل جایز ده، او کم ذکر بالجهر چې ناجایز ده هغه ذکر بالجهر ناجایز ده کم چې مضر وي، یو بل چاته تکلیف رسی. دین علاوه علامه جلال الدین السیوطی رحمه الله په خپل کتاب الحاوی للفتاوی کې هغې مستقل په دې باندې یو بحث کړی ده چې آیا ذکر بالجهر جایز ده او که نه ده. نو علامه جلال الدین سیوطی رحمه الله په الحاوی للفتاوی کې 40 احادیث ذکر کړي ده د ذکر بالجهر په فضیلت او په اثبات او په ثبوت باندې. نو معلومه دا شوله چې تاسو کتابونه مطالعه کړي نه ده. ستا علم تر نحو امیر پورې محدود، ستا علم تر کافیه پورې محدود، او په نحو امیر او په کافیه کې د علم نه وي. دین علاوه علامه عبدالحی لکنوی الحنفی رحمه الله ډیر لوی محقق عالم تیر سوی ده، هغې په دې باندې مستقل یو رساله لیکلې ده صباحة الفکر په نامه باندې چې ذکر بالجهر دا بالکل جایز ده. دین علاوه زمونږ کم اکابرین علماء دیوبند چې دی تاسو هغه وګورئ، علامه اشرف علي تھانوي رحمه الله چې حکیم الامت ته هغه ذکر بالجهر اثبات کوي، بلکې هغې په خانقاه هغې کې به ذکر بالجهر به کېدله. دغه شان دی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمه الله په معارف القرآن کې هغې واضح طور باندې بیان کړی ده چې ذکر بالجهر دا بهتر دی، جایز دی. دی باندې ګڼ شمیر کتابونه دي. زمونږ د فقه حنفي یو بنیاد د فقه حنفي مضبوط ستر عالم علامه شامی رحمه الله هغه فرمایي چې ذکر بالجهر دا جایز ده. هم دقه شانتي علامه طحاوي رحمه الله هغه په واضح طور باندې په خپل کتابونو کې د دې خبرې اظهار کړی دا چې ذکر بالجهر دا جایز ده. دین علاوه ګڼ شمیر فتاوجات، فتاوا عثماني وګوره، فتاوا دارالعلوم دیوبند وګوره، دغه شانتي فتاوا مفتی محمود وګوره، یا دغه شانتي دین علاوه امداد الفتاوا ته وګوره چې څومره فتاوجات ته ګوري، په یو فتوا کې به هم درته دا نه میلاویږي چې ذکر بالجهر دا ناجایز ده، بلکې ټولو به درته ویلي چې ذکر بالجهر دا جایز ده. خو کاش که تاسو دغه کتابونه کتلی وي. نو زه ټول کلام ولو عوامو ته هم ویما چې کم ځای کې ذکر مجلس لګیږي په دې باندې د رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام احادیث دی. په بخاری شریف کې محمد بن اسماعیل البخاری رحمه الله په بخاری شریف کې ذکر کړی دا، امام مسلم رحمه الله په مسلم شریف کې ذکر کړی دا. هم د ذکر په فضیلت او ذکر بالجهر دغه ثبوت دا امام ترمذی رحمه الله نه هم میلاویږي. د هغې د احادیثونه هم ذخیره د احادیثونه هم د دې خبرې ثبوت ملاویږي چې ذکر مجلس لګول، ذکر بالجهر کول دا بالکل جایز ده. زمونږ په احنافو کې یو ډیر لوی عالم تیر شوی ده،
محمد بن سلطان القاری الحروی الحنفی رحمه الله اغي د علامه خطیب التبریزی رحمه الله د مشکات شریف چې اغي په مشکات شریف کې حدیث نقل کړی دا او دغه حدیث په وضاحت او په تشریح کې محمد بن سلطان القاری الحروی الحنفی رحمه الله په مرقات کې د ذکر بالجهر قول کوي او ذکر بالجهر د ثبوت اظهار کوي او د ذکر بالجهر د جواز قول کوي. نو دا خو زمونږ ستر لوی لوی علما او مشرانو نو آیا هغه په احادیث باندې نه پوهیدو چې په دې صدی کې یو عالم چې هغه د درس نظامی نه علاوه کتابونه په خوب کې هم لیدلې نه وي هغه مشران خپويږي کنه دیو خپويږي. نو مطلب دا شولا چې په منبر باندې خطل او دغه چغي وهل عوامو په نظر کې دغه مولیان واپس دغه اختلافات او دغه فضا دا قائمول دا مناسب نه ده. بهتره طریقه دا ده چې ستا په ذکر بالجهر باندې اعتراض دی تراشه ما او تا د یو کلیو ما سره کینا کما درته ثبوت در نکړه د ذکر بالجهر د جواز او د افضلیت بالکل والله بالله ثم تلا زستا په لاس باندې به بیعت کوم کچرته ذکر بالجهر بدعت وی زب توبه وباسم کته ما مخ ته نه کینی ما مخامخ نشرات للی هم دغه مولانا سے محترم مخ ته ورسا سوچ د ذکر بالجهر د مجلس لګوي اغه سره کینا اغه نه پښتنه وکړي مولانا صاحب د مجلس د ذکر بالجهر چې تلګوي آیا دا په اسلام کې جایز دی که ناجایز ده کاغه درته ثبوت درکړه نو بس خبره ختمه شوله که ثبوت در نکړه ته ورته ثبوت ورکړه چې دا ناجایز ده کاغه بیا هم ستا خبره ونه منله بیا ته په منبر وخېجا بیا ته د خلکو په مخ کې د دې خبرې اظهار وکړه چې دا عمل ناجایز ده او ما د مولانا صاحب ته ثابت کړل چې دا عمل ناجایز ده د دې باوجود هم دغه مولانا صاحب که دا عمل کوي نو بیا موږ درته ملامت یو خو تا ول ځان خو پوهه که کنه چې ستا په علم کې یو شیز نه وي نو هغه به ناجایز وي دا خو ضروری نه ده کنه چې یو شی ستا په کتابونو کې لیدلې نه وي ته د بخاری شریف د مسلم شریف د ترمذی شریف د ابو داود شریف د ابن ماجه د نسائی نه خبر نه نو د دې خو موږ ذمہوار نه یو کنه نه ته موږ سره کینی نه ته موږ نه پوښتنه کوي چې موږ درته دغه هر څه در وخایو کني زموږ ځای ته راشه دغه مولانا سے محترم ځای ته ورشه په کلام کې د دیوبندي بل یو عالم خواته ورشه هغه به درته یو نه بلکې په سلګونو حواله جات د کتابونو د احادیث او د تفاسیرو نه به درته وښیي چې ذکر بالجهر دا جایز ده. نو باید داسې اختلافي ماحول جوړول داسې یو جایز عمل ته ناجایز ویل بدعت ویل یقینا دا د امت د خیر سبب نه جوړیږي دا د شر سبب جوړیږي او کم عالم چې په معاشره کې د شر سبب جوړیږي دا عالم نه وي دا شیطان وي. بهتره طریقه دا ده کم چې مونږ کوو تاسو د دې باندې ولې سترګې پټوئ ستاسو د مسجد او د محراب نه زمونږ په مشرانو باندې د کفر فتوی لګي زمونږ د مشرانو بے عزتی او توهین کیږي زمونږ د مشرانو پوری مسخره او ټوخي کیږي لیکن بیا هم مونږ دومره برداشت وکړو چې مونږ عوام مخکې په منبرو باندې بیا درستا په شان د چغیږو نه ستا غوندې مونږ نارې نه لګو بلکې مونږ راشو ستاسو خواته ستاسو کور ته راشو ستاسو مشرانو سره ملاو شو چې ستاسو دغه کشرانو دا خبره غلطه کړې ده په دې باندې نظرثاني وکړئ او که غلطه نه وي ستاسو په نس دا ټیک وي نو باید چې مونږ هم په دې خبره باندې پوهه کوي. نو موږ هغه ماحول په افهام او د تفهیم په بنیاد باندې حل کو هغه ماحول موږ د افهام او د تفهیم په بنیاد باندې د اختلاف د غفزا د ختمولو کوشش مونږ کوو. هم دغه مولانا صاحب چې کم مولانا صاحب ذکر بالجهر باندې رد کوي دا مې کینولیو د مشرانو مخکې مې دې ته ویلیو چې په کلام کې اختلافي مسایل مه بیانوئ کلام کې ټول خلک د یو بل رشته داران دي چې زه یو طالب یو عالم چې په دې فن کې مې هر څوک پیژني د مناظرې میدان کې مې هر څوک پیژني د دې باوجود په وادي کلام کې زه اختلافي مسایل نه بیانوم چې د رشتہ دارانو په خپل مابین کې دشمنی جوړ نشي اختلاف جوړ نشي نفرتونه پیدا نشي. او بیا دغه درس ما ته هم درکړیو چې مولانا صاحب خپل کشران هم پوهه کا او ته هم لدی خبره باندې سوچ وکا چې اختلافي مسله دا په منبر ما بیانوه لیکن بس
خپل عادت نه مجبوري د شر او د فساد دغه فضا جوړول دا درته خوند درکوي. لږ شرم وکئ، لږ حیا وکئ، لږ هغه کلیوالي پښتونتوب ځان کې پیدا کئ. دا اختلافاتو نه څه به جوړ شي؟ که ته عالم یې او ځان ته ملا وایي، ته بسم الله وکه، نه په فیسبوک کلیپونه کوه، نه په منبر باندې چغې لګوه، صرف تا زما ځای کتلی ده، ما ستا ځای کتلی ده، یا زما د جمعیت علما اسلام نور کم مشران چې دي، زما د دیوبندي علماو کم علما کرام چې په دې علاقه کې اوسېږي، ته راشه هغوی سره کښېنه، نه به کیمره لګو، نه به په منبر او په محراب چغې وهو، نه به د عوام خبرو، راشه دو په دو به کښېنو، دغه مسله باندې به دو په دو بحث وکړو چې ته په حق یو که موږ په حق یو. که ته په حق باندې موږ در سره ستا خبره منو. او که دا طریقه کوي چې تا خپل کتابونه راواخله، خپل دلایل راغونډ کا، خپل یو داسې عالم چې هغه په کتابونو باندې پوهیږي هغه یو ځای ته راوله، او د کلام مشران به مونږ راولو، دغه کلام علما کرام به زه راولمه. بس که ته په حق باندې مونږ ستا خبره منو، اختلاف جوړولو ته څه فایده جوړېږي اختلاف نه؟ او که مونږ په حق باندې یو، بس خپل دغه خبرو باندې توبه وباسه د الله په دربار کې، او دغه عوامو نه هم معافي وغواړه. نو باید چې ټولو مسلمانانو ته او ټول طلبه کرامو ته وایم چې ذکر بالجهر دا بالکل جایز ده، بلکې افضل دی، خو د شرایطو سره. د شرایطو مونږ قایل یو، او شرایط علامه محمود آلوسی رحمه الله په خپل تفسیر روح المعانی کې بیان کړی ده. شرایط دغه شان دی علامه جلال الدین السیوطي رحمه الله په الاحاویل الفتاوی کې د ذکر بالجهر پوره وضاحت کړی ده. دغه شان دی علامه عبدالحی لکنوی رحمه الله پوره وضاحت کړی ده. دغه شان دی محمد بن سلطان القاری الهروی الحنفی رحمه الله په خپل کتابونو کې وضاحت د ذکر بالجهر کړی ده. دغه شانتی حکیم الامت اشرف علي تحنفی رحمه الله، مفتی محمد شفیع رحمه الله، دغه شانتی علامه رشید احمد گنگوهی رحمه الله، د ټولو کتابونو کې د دې خبرې وضاحت ملاویږي چې ذکر بالجهر دا بالکل جایز ده. نو باید ټول مسلمانانو ته دا پیغام ورکوم چې د اختلافاتو دغه فضا دا مه قایموئ. که یو ستا په یو مسله کې د یو عالم سره اختلاف وي، که ستا په یو مسله کې یو عالم سره اختلاف رایه وي، نو بس منبر ته مه خیجه، موبایل ځان ته مه نیسه. داسې مهرباني وکړه چې لاړ شه هغه مولانا صاحب محترم سره کښېنه، ځان پوهه کړه، لږ زده کړه ورنه وکړه، بیا به انشاءالله اعتراض به دې ختم شي. الله رب العالمین دې موږ ټولو مسلمانانو ته د پوهې توفیق راکړي. اللهم صل علی روح محمد فی الارواح، اللهم صل علی جسد محمد فی الاجساد، اللهم صل علی قبر محمد فی القبور.